محترم مسلمانانو خویندرونو په دنیا کې هر سړی اوسېږي. هر سړی دنیا کې کوشش کوي چې الله پاک دې مال عزت راکړي. هر سړی کوشش کوي په دنیا کې چې الله پاک دې زما حاجت پوره کړي. کوشش کوي چې ما باندې تکلیف را نشي، مشکل دې را نشي. دغه تکلیفونو لپاره دی کله وظیفه هم شروع کړي، کله ذکر هم شروع کړي. الله پاک ولا قبلی، الله پاک د مشکلات دې ختم کړي. دی پرې تلاش کوي چې زه داسې څه ښه نښه وظیفه وګورم، الله پاک زما مشکلات د ختم کړي. بهتر نه بهتر وظیفه زه وګورم چې الله پاک زما مشکلات د ختم کړي. داسې وظیفه زه تلاش کوم چې دا وظیفه زه وکړم او الله پاک زما حاجتونه نه پوره کړي. په دې تلاش کې د 24 غنټې دا وي. انشاءالله العزیز تاسو به داسې وظیفه باندې نظر پرېوتی دی، داسې وظیفه تاسو اورئ په دې ټایم کې چې الله پاک به ستاسو تمام حاجتونه پوره کوي او تمام مشکلات به الله پاک ستاسو دا ختموي. د رشتې دپاره کوئ، د کاروبار دپاره کوئ، د نوکرۍ دپاره کوئ، د څه دپاره هم کوئ. انشاءالله هر مشکل دا به الله پاک تاته اسانوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مشرانو کشرانو خویندرونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته عظیم الشان او د کمال ده. د خپل خالق او مالک نه دعا ده، ای زموږ ربه د ځمکې او د اسمانونو پیدا کوونکیه، د عرش او د فرش مالکه، د جنتونو مالکه، د پوره کائنات مالکه، زمونږ څومره حاجتونه دي د اورېدونکو څومره حاجتونه دي تمام پوره کړه. یا الله پاک څومره حل کوه مشکلاتو کې وي مشکلات ختم کوله، پریشانۍ تکالیف ختم کړه. او دغه رنګه څومره بیماران دي الله پاک په خپل قدرت کامله سره د دې بیمارانو خلکه خلاص کړه. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده هغه انتهایی مؤثر، انتهایی لاجواب وظیفه ده. بس د تکلیفونو حل ده پکې، دغه رنګه د مشکلاتو حل ده پکې، د پریشانو حل ده پکې، حاجتونو حل ده پکې. نو په ژوند کې به انسان باندې خامخا څه ناڅه مسله راځي، څه ناڅه تکلیف به پرې راځي. نو چې څنګه حاجت په تا باندې راځي او ته دا وایې چې یاره زه به دا حاجت د الله پاک زما پوره کړي، مشکل د الله پاک زما پوره کړي، نو همدا وظیفه ستا لپاره ده. مشکلات به دې ختمېږي، پریشانۍ به دې ختمېږي، تکالیف به دې ختمېږي، حاجت به دې پوره کېږي. خو چې نن دې په کومه ورځ دا وظیفه وکړه، سبا هم دغه ورځ باندې په دغه ټایم باندې به دغه وظیفه کوي. مطلب دا شو چې نن دې ماسپښین وظیفه وکړه، سبا به هم ماسپښین کړم. نن دې مازدیګر وکړه، سبا به مازدیګر کړم. ماښام دې وکړه، بل سبا ماښام کې. 3 ورځې عمل دې 3 ورځې الله پاک به په 3 ورځو کې ستاسو حاجت ته پوره کړي. چې څومره ستاسو یقین کامل وي، څومره ستاسو توجه برابره وي. تاسو یقین وکړئ د قرآن یو ټکی دا محترم داسې دی، داسې اثر کوي داسې چې انسان حیرانوي. ابراهیم علیه السلام د قرآن د یو لفظ ذکر وکړو، الله پاک په اور ګل ګلزار کړو. یونس علیه السلام د یو آیت تلاوت وکړو، الله پاک د مې د هیټ نه راویستو. دا رنګ محترمو دنیا واقعیت دی، دنیا واقعیت دی. بس یو لفظ ویل او دلته کې الله پاک له کار کوي. نو هم تاسو هم داسې وظیفې تلاش کړئ چې ستاسو حاجتونه پوره شي، همدا وظیفه ستاسو لپاره ده. داسې وظیفې تلاش کړئ چې ستاسو مشکلات دا ختم شي، همدا وظیفه ستاسو لپاره ده. بالکل اجازت دی، هر چاته اجازت دی. او دغه رنګې بهترین وخت د دې وظیفې د محترمو د تهجد دی. تر پاسه او تهجد وخت کې دا وظیفه وکړه، ته به تماشا کوه چې الله پاک څه کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
رب إني لما أنزلت إلي رب إني لما أنزلت إلي من خير رب إني لما أنزلت علي من خير فقير. دا کلمات به محترم تاسو وسوا شپږ اتیا پیرې به ووایئ. د تهجد په وخت کې ډیر زیات بهترین پاورفل او په نور اوقاتو کې دا هم دا ویلی شي. کوشش وکړئ ملګرو سره هم شیر کړئ. انشاءالله نزدې ډېره زیاته فایده واقعي. خو مخکې وروسته درود شریف ته لازم ووایئ. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.